السلام علیکم نئی ویډیو سره تاسو خپل کلی ویو امید لرم چې تاسو ټول به روزه خوشاله وئ ژوند په مزو کې به وئ تیز سلداري حقانی سے باندې قاتلانه حمله په څه وجه باندې وشوه اصل مقصد څه قاتل موسی ټول حقیقت راښکاره کړو دوستانو قاتل موسی خبرې سره په دې ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې قاتل موسی له خبرو نه ځان خبر کړي معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر انشاءالله څخه وخت چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي ډېره زیاته افسوسناکه واقعه رامخې ته شوې وه ثوابه ایمان کې مفتي سلداري حقانی سے باندې قاتلانه حمله شوې وه چې بیا د هغې نه بعد د مفتي صاحب قاتل موسی ګرفتار شوی دوستانو موسی وایي د مفتي صاحب اصل مقصد د شهید کولو دا چې ماله د ثوابۍ منشیات پروشو پیسې راکړې وې چې ته مفتي صاحب قتل کا مفتي صاحب شهید کا خو ما ته داسې پته نه وه چې مفتي صاحب به داسې دیوبندي وي چې هغه به د دیوبند خدمت کوي د بچي ته به سیده لار ښیي دوستانو وایي چې کله ما ته پته ولګېده نو بیا پرې زه ډېر زیات خفه شوم ما ته خو هغه ویلي چې دا بریری دی دا د اسلام سره تعلق نه لري دا خلک غیر اسلام ته راوړي نو بیا ترې پوښتنه وشوله چې تا ته دومره پته وه نو تا به د ده باره کې د تفتیش کړی او د ده باره کې به یې لږ تپوسونه کړي وو چې دا مفتي صاحب څنګه کس دی تا پرې ډایرکټ حمله ولې کوله نو بیا قاتل په ژړا شو ویې ویلې ما معاف کړئ خو دوستانو مفتي صاحب وایي زه به د پوره تفتیش اخلم چې اخر زما د شهید کولو وجه تا ولې کوله تا په ما باندې حمله ولې کوله چې ستا کور والا وایي چې یو داسې ډرامې ورسره کړې ده چې ته ذهني مریض یې دا ډرامې د څه په وجه باندې ساره کړه ټول معلومات به سره په بله ویډیو کې شریکوم زموږ دا ویډیو خامخا وګورئ چې پوره معلوماتونه ځان خبر کړئ د نورو معلوماتي ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ تر دې نشا څخه مخه ووهئ چې زموږ هر یوه نوې معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ سره ملاوي کړي والسلام